پاټۍ سره یم او هغوی به بېغمه ناستي جنګ یې ما ورته الله کتلی نو کوشش به د دې دا کوو چې همیشه د خبرې مطلب مې دا دی چې همیشه کو هر حالت راځي رښتیا به وایو او رښتیا به موږ له نجات راکوي یو وړه ونده کې واقعه ته ذکر کوم شیخ ادریس صاحب بیان کړې وه وایي په هندوستان کې په یو ځای باندې مقدمه وه نو هغه کس چې کم کس دعوه کړې وه هغه مسلمانو او د کم کس چې دا ځای و دا هندو نو مسلمان دعوه وکړه دا ځای زما دی هندو وی زما دی فیصله لاړله عدالت ته لاړله عدالت وی څنګه چل مسلمان وی زما دی او هندو وی زما دی په دې دواړو خبره په دې باندې جګړه وه د دوو کسانو مسلمان اعلان وکړ وی دا ځای زما دی او وی زه پې جومات جوړومه نو بل طرف ته هندو اعلان وکړ وی دا ځای زما دی او ما ته دې میلو شي نو زه پې مندر جوړومه دواړه اول د دوو کسو جنگ او بیا د دوو قومونو جنگ جوړ شو مسلمانان د مسلمان سره شو هندوان د هندو سره شو هغوی وی چې موږ ته میلاو شي مسلمانان وی چې موږ ته میلاو شي چې مسجد پې جوړ کړو هندوان وی چې موږ ته میلاو شي چې مندر پې جوړ کړو او چې کوم عدالت دی د هندوستان او جج دی نو هغه هم هندو هغه وی چې دا خو ډېره ګرانه فیصله شوه یو خوا مسلمان زنده‌باد دی او بل خوا هندو زنده‌باد دی که فیصله د مسلمان په حق کې کومه هندوان روزي احتجاج کوي او که فیصله د مسلمان په حق کې هندو په حق کې کوم مسلمانان دی خو احتجاج کوي کېږي بس اوس نو دی دواړه یې راوغوښتل دننه و یو خبره درته کومه ته وایې دا زما دی او مسلمان وایي زما دی هندو وایي زما دی نو داسې کار وکړئ یو مشر څوک راولئ سپین ږیره راولئ چې هغه د دې خبرې تصدیق وکړي او هغه دا ځمکه په خپلو سترګو باندې لیدلې وي چې او دا د چا ده نو زه به ګواهي په طور باندې فیصله وکړم هسې خو زه فیصله نشم کولی نو هغه د هندو د خولې نه وختل وی یو مشر شته مسلمان دی ګورې وی مسلمان دی یو مشر د دی مسلمانو کې یو مشر دی مفتی الهي بخش نامه یې وه وی زما په هغه اعتماد دی چې هغه دې راشي او هغه د ځای هغه ته معلوم هم دی فیصله تا ته به بیان هم وکړي بهر راووتېدل مسلمانان خو ډېر خوشحاله شو چې دا خو سم کار وشو ځکه مفتي صاحب خو به ځمکه مندر له نه ورکوي هغه به وایي چې جومات پې جوړ شي او هندوان خفه شو وایي ګوره ته هغوی خو به د خپل حق کې فیصله کوي نو هغه زموږ فیصلې څه کوي د غلطي دې وکړه خپل ملګري ته وایي تا غلطي وکړله تاریخ یې ورکړه او فیصله راړه د عدالت ته چې کله خلک راغلي هندوان هم راغلي دي مسلمانان هم راغلي دي او مولانا صاحب راوستو چې راوستو عدالت ته مخامخ شو جج خبر بیان ته وري څه وایه دا موقع څنګه ده دی وایي داسې کار د جج صاحب زه به صفا وینا کومه حق وینا به کومه او رښتیا به وامه رښتیا خبره دا ده چې دا ځمکه دا د دې هندو ده دا ځمکه د چا ده د دې هندو د مسلمان دغه وخت کې چې ګور دغه دی خو بله غاړه تاو شو مونږ خو خوشحاله به دیو چې دی به زموږ حق کې فیصله وکړي هغوی زه دروغ نه وامه دا ځمکه سره دا د هندو ده دا ما ته پته ده زه د دې خبردار یم نو جج فیصله وکړله د چا د عدالت کې فیصله واوروله او سی وی اسلام جیت گیا لیکن مسلمان ہار گیا اسلام وګټله او مسلمان بایله ولې مسلمان په دروغه باندې دعوی کوي او اسلام د دې خبرې دعوا نه کوي اسلام دا وینا نه کوي اسلام وایي همیشه د رښتیا به وایي اسلام دا خبره کوي چې ګورې که فیصله دې د خپل پلار په حق کې وي نو ته به رښتیا وایي ته به د پلار سیډ نه وایي ته به د رور سیډ نه وایي بلکې ته به د حق وایي نو چې جج فیصله واوروله او ځمکې هندوی له ورکړله هندو په دغه وخت کې بله هندوان راغلي وو وی ښه دا اسلام داسې دین دی چې دی د چا پروا نه کوي داسې دین دی چې دی انسان هر کس ته خپل حق ورکوي وی جج صاحب زه ستاسو د دې خلکو په مخ کې دا اعلان کوم چې زه اسلام کې داخلیږم بیا وی بل اعلان مې بل دی وی داسې ښکار دی چې دا ځمکه خو جج صاحب تا ماله راکړله که نه وی دا زما ځمکه شوه او زه په دې باندې مسجد جوړوم نو اوس وګورو یو رښتیا او څه وکړل هغه هندوانو ایمان هم راړو او هغه ځمکه هغه مسجد ته هم پاتې شوله نو کوشش به د دې دا کوو چې همیشه لا که په هر ځای کې یو که په هره موقع باندې یو رښتیا وینا به کوو حق وینا به کوو که ځان له کور کې یو که بهر یو او که موبایل یې استعمالو دروغ به چرې هم چا پسې نه تړو
دروغ به د چا مسخرې به چرې هم نه کوو په فیسبوک او په موبایلو باندې دروغ وینا به چرې هم نه شیر کوو چې چا دروغ ویلي دي هغوی له به لایک چرې هم نه ورکوو دا د مسلمان کار نه دی مسلمان خو د بل مسلمان وی مسلمان د مسلمان رور دی او مسلمان هغه نه دی چې د لاس او د ژبې د وجې بل مسلمان ته ضرر ورسي موږ یو کس به د سره خبر نه وي او هغه پسې به موږ په موبایل باندې اوږده لکۍ تړلي پلان کې دا ویلي دي پلان کې دا ویلي دي یا یو کس به په معاشره کې د سره خبر نه وي او د هغه متعلق به یو خبره موږ درو خبره به یو منافق راوړي وي هغه به وایي پلان کې درپسې دا ووایي موږ به دا نه کوو چې ورشو هغه ته مخامخ کینو وایو کاکا پلان کې یا زنانو کې دا مرض ډېري دا خبره ستا متعلق ما ته رسېدلې دا خبره څنګه ده نو چې هغه نه ته تپوس په مخامخو کې نه به د هغې وضاحت وکړي موږ وضاحت نه کوو حق ته ځان نه رسو او بیا دغه یو د منافق د خبرې د راوړلو د وجې د دروغ د راوړلو د وجې موږ خپل ځان هم برباد کړو لګیا یو پلانینګ جوړو خبرې کوو بیا جنګ او جګړې قسمه قسم ځکه دنیا کې هر قسمه خلک وي منافقین وي خلک هم جنګوي موږ چې د یو خبرې تصدیق نه کوو او هر